الصلوۃ والسلام او د قران تعلیمات د عاجزی کم سړی چې عاجزی کړي من تواضع لله رفعه الله کم سړی چې د الله لپاره تواضع کوي هغه الله بلندۍ ته رسي هغه ته الله لوی مقام ورکړي قارون باره کې موږ تاسو اوریدلی څوک د موسی علی السلام تر دې ترزوی د څوک ترزوی نه دی سنځدې بل رشتہ دار دی دا ډیر مالدار سره و په قران کې الله فرمایي چې د قارون د خزانو چابیانی دا په یو مضبوطی زوروري قافلې ځان سره وړلې هغه قارون ته موسی علیه السلام وی ته زکات ورک خپل پیسو کې هغه ورته وی څومره زکات ورکم وی په زرو کې یو ویسه ورکا اوس دې غرور او تکبر ته ګوره په زرو کې یو ویسه دا چې کله کور ته لاړ وی حساب وکړو ډېر غړي روپۍ راتلې وی دې د خپل مرګرو سره مشوره وکړه چې موږ په موسی علیه السلام باندې نعوذ بالله زنا تهمت وتړو یو خزه یو زناکار خزه پوهه کړه او د چې کله دایره وغوښتو مهمان خصوصي وی ته موږ ته یو بیان وکړه موسی علیه السلام راغی ټول کافران ناسو احکامات بیان او پاره کې یو حکم دا بیان کړ چې کم سړی زنا وکړي او چې دا وعده کړی وي د رجم د چې وعده نه کړي اتیا یا سل کوړي دي دا خبره چې کله وکړه یو کس پاتې شي وای دا عمل کتا کی وی بیا وای دا د پیغمبر او غیر پیغمبر ډول لپاره دا یو حکم دی وای یو خزنه پتا باندې تهمت د خزه راوسته هغه خزه چې موسی علیه السلام وکړه ورته ویل دا الله په ذات باندې قسم وخوره او زما بارک دا گوی ورکا اغي لاسونه پړکېدو شو او اغي ویل چې ماته قارون پیسې را کړو اپ سجده باندې موسی علیه السلام پرې وته الله ورته حکم وکړو چې زمکه ستا تابع ده سچ کې زمکه ته هغه بکې زمکه ته چې رایخ کاغا اغي ویل مال په پاسه کې غوسته یو دومل ګری سره هم په پاسه کې غوسته تر نن تاریخ پورې لاندې روان ولی قارون تکبر وکړو ځان کی اکڑ پیدا کړو نن سبا الله دې معفو کی باز کس ګور ته ریان شي چې دا دنیا دني ولې نه کچي دا من چې وسیګو د دغه تو فعل باندې وسیګو واځي ځانو من کوم طرف ته روانو د تکبر اسباب څه شي دي اسباب د تکبر یو نمبر اول نمبر اسباب علم دی علم د وجنم انسان کی تکبر راځي ډیر لوی عالم شي وي مړه زه ډیر لوی عالم ما او ډیر خسته خبرې کوم او زه خدا سیما زه کلکلا خانم د دې د وجه نه دی کې تکبر پیدا شي دویم نمبر عبادت ته چې کوم سره ډیر عبادت کوي دا د تکبر سبب دی کې به تکبر ځان کې برا پیدا کوي دا ته سوچ وکړه ته د عبادت توفیق څوک درکړي ته ډیر عبادت والا جوړ شوی تا ته دا توفیق چا درکړي دلته په موبایلونو باندې کسان ولر نیمه غنټه خبرې کوي ته الله جمعه تراوستل تا باندې منځ کتی بیان تکینه ولی ته د قران تلاوت تکینه ولی ته د الله شکر ادا کا ته ولی د خپل په عبادت باندې ځان مغروره چې زه خو ډیر لوی عبادت کوم او دا سره خو سم نه دی رحمان بابا وایي کنه وایي تکبر او غرور مکه ورحمانه تکبر او غرور مکه ورحمانه سر کپ کعبه کی په سجده ش اخلاص بنشي تر څه تکبر کې تا ته چې الله دا توفیق درکړي دی د عبادتو دا ته وګوره چې دا الله لوی پتا باندې فضل شوی دریم نمبر سبب دا حسن دی یو سره خستوي هغه کوشش داوي چې بیا په نور خلکو باندې یو اکر شانتی کوي یو جنې خستوي بیا هغه بالکل مکمل کوم رشتہ راځي وې دا لري کړ کوم رشتہ راځي وې دا لري کړ شاعر وایي کړه وې په حسن تکبر درنه اونشي وې په حسن تکبر درنه اونشي تور خور کی پراته ډیر ګلای موت بس شي حسن الله در کړه دې دا الله شکریا ادا کا چې الله تا ته حسن درکو او سلورم نمبر حسب او نسب دے زخو چې کم دے سید ما زخو چې کم دے دا افغانستان ما زخو د دری ما زخو د کوات ما دا خو جولاله زخو په قوم باندې لوی سره ما
دا خو جولاګان دي، دا خو دا دي. دا شی دا څلورم سبب دی د غرور ته پیدا کېدلو او د تکبر د پیدا کېدلو. دې نه ځان وساتي. عصب او سب د ځان سره کېده. الله په قرآن کې فرمایي ان اکرمکم عند الله تقواکم. تاسو کې بهترین سړی هغه دی، الله ته خوښ سړی هغه دی اتقاکم چې تاسو کې تقوا وي. ته د لوی ټبر سړی هېڅ هم نه چې تا کې تقوا نه وي. ته که لوی خاندان سره تعلق ساتي هېڅ هم نه وي، د ماشي عمره قدر دم نشته. الله فرمایي چې تا کې تقوا وي، که ته جولای، که ته نه وي، که ته څه وي، خو چې تقوا در کې وي د ټولې دنیا نه الله ته غوره ته تقوا ځان کې پیدا کړو. موتا معاشره بل چرته روانه کړې ده. هر سړی چې ګوري په الله به ذات مې قسمي ما له ځان دومره بد ښکارېده چې دا بعضې کس ګور زه پیاسې قدرتي بیا سلام هم نه جوړ هغه داسې رواني داسې بشي داسې بشي بیا به داسې کي به یا الله خیر چې دوس څه چل ونه شي سره لاسې خطا شي موږ باندې دنیا را پرېنوځو. موږ تا کم خوا روان یو. دا پنځم نمبر سبب چې د چا مریدین زیات شي، مریدان چې زیات شي د چا شاګردان دې کې بیا تکبر سرخواری راځي. او شپږم نمبر سبب دا دی پیسې راشي. بس دا پیسه چا سره راغله کنه دا د قرآن او حدیث خبرې ورته کوم. شپږم نمبر سبب دا مال دی. مال په مال باندې غرور مه کوئ. دا بدلیږي را بدلیږي. په مال باندې یو سړي ته سپک نه ګورئ. المستدرف فی فن المستظرف یو کتاب دی، هغې کې د یو ښځې واقع ذکر کړی. یو ښځه وایي زما د یو مالداره سړي سره وایي نکاح وشوه. وایي موږ داسې په دسترخوان باندې ناست وو، ډېر مالداره سړی و دا، موږ روټۍ خوړله. وایي یو فقیر راغو ور یې وډبولو. وایي زما خاوند ډېر سخت غوسه شو چې موږ یې ډسټرب کړو. خلک وایي که نه ډسټرب، وایي موږ یې ډسټرب کړو. دویم ځل بیا ورغلو، فقیر و مجبور و، دا ورپسې ورغې ورته وایي صاحبه ته خو ډېر بې غیرته انسان یې. ته څنګه را ورډوې بار باندې یو ځل مې وډبولو خو بس خپل کار کوه که نه. مونږ ګپ شپ دې ټول خراب کړو. دا سړی لاړو. دې کتاب کې راځي دا ښځه خپل واقع ذکر کوي. وایي ده باندې الله غربت راوست. وتلک الایام نداولها بین الناس. الله وایي دا ورځې ترمنځ د خلکو ترمنځ بدلوم رابدلوم. کله مالداري یاره زه تا ته یم چې ته تکبر کې ته خپل مخکې آبا او اجداد ته وګوره چې ببوزي به ورسره نه و. ته تکبر داسې چې د باره کې. نو دې ښځې ویلې چې موږ باندې پستي شروع شوه تر دې حده پورې چې زه هم نشم ساتلی سره د بچو یې راله طلاق راکړو. 10 کاله 15 کاله تېر شو ما یو بل سړي سره واده وشو. وایي موږ روټۍ ته ناست په دې کې ور وډبېده. زما دې خاوند دې دویم خاوند ما ته وویلې وایي دا روټۍ واله او دلته لږ لاس ورښکاره که دې سړي ته یې ورکوئ. مجبوره به وي چې ستا کور ته راغلی او ورډبئ. دې ښځې ویلې وایي ما چې دا کله دا روټۍ ورکوئ ما وکته ما وپېژنده دا زما خاوند دی. هغه اول خاوند هغه مالداره خاوند. وایي ما ډېر زیات وژړل. دا خاوند راپاسې راپسې چې و دا الله بندې ته دومره جاړې ولې تا دې سړي ته روټۍ ورکړه دا جړا د څه شي کې. وایي دا زما هغه اول خاوند وایي. وایي 10-15 کاله مخکې دا زما خاوند وایي. او موږ داسې روټۍ ته ناست یو فقیر راغی او وایي ما خاوند پاڅېدلو هغه ته ډېرې ردې بدې ویلې او هغه فقیر لاړو. وایي موږ باندې الله دومره نیستي راوسته چې ما له هم طلاق راکړو. دا دی زما تا سره واده وشو دا ما هغه سړی دی. نو دا سړی ورته په ژړا شو. وایي ای ښځې هغه فقیر په هغه وخت کې وایي زه ومه وایي هغه فقیر چې کوم زه ستاسو کور ته راغلی وم هغه وایي زه ومه وایي ستا دې واقع سره ما ته پته ولګېده چې دا خلک تاسو وایي چې زه هم شړلی وم. ګوره هغه الله چېرته ورسولو او دا الله چېرته ورسولو. واځي ظالمو ته په مال باندې دا تکبر د څه شي کوو. مال باره کې خو الله وایي دا ورځې موږ بدلو را بدلو. کبھی خوشی کبھی غم، کله خوشحالي کله غم، کله پیسه وي کله بډاري لاندې خپو ته راشي. او یوه عهده ده د عهدې نه انسان کې تکبر پیدا کېږي. دې نه ځان وساتي. عزیزانو عبادت باندې مغروره کېږو نه په دې شیزونو باندې مغروره کېږو نه. امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې یو واقع لیکلې ده. وایي بني اسرائیلو کې یو عابدو ډېر لوی عابدو عبادتونه یې کوي. یو ګناهګار سړی په دې لاره باندې تېر شو او ویې ویل چې دا وګوره څومره ښایسته سړی دی
24 غنټې د الله عبادت ته زه څه کوم وای توبه یې ویستله وای دې نه پس به د خپو کې کېنم وای او زه به عبادت چالو کوم دا من چرته وای رواني ټول ورځم ګناه شپم ګناه وای چې کله دې عابد ته راغو ورته وای صاحب وای زه تا سره په خپو کې کېناستل غواړم زه ډېر لوی ګناهګار تېر شم هغه وپېژنم چې وای ورک شه اخوا وای ودرېږه وای ما سره نږدې نه شي ګناهګاره بدرنګه سخاچره دې سړي دې خبرې وکړلې دا سړی روان شو امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې فرمایي بني اسرائیلو کې چې هغه وخت کې کوم پیغمبر هغې ته وحي وشو وایي چې دې عابد ته ووایه ستا ټول نیک اعمال ختم شو ټول نیک اعمال دې ختم شو د سره نیک اعمال چالو کا دا سړی د نیک اعمال چالو کې دا اوس هم ګناهګار توبه یې ویسته ګناهونه ختم شو د ده ګناهونه ختم شو ستا نیک اعمال ختم شو اوس دواړه د سره چالو شو موتا مغروره کېږو په څه باندې تکبر د څه شي کوو نو دې لپاره کوشش وکړو چې تکبر د دې بیمارۍ نه ځان وساتو عزیزانو زمونږ دین د عاجزۍ درس ورکوي زمونږ دین د انکسارۍ درس ورکوي داسې به نه کوو چې یو سړی ته سپک وګورو ما سره پیسه ده ما سره ګاډی دی دې ته سپک وګورم ما زه عبادت کوم زه حسب نسب والا نه 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 ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله ته غوره انسان هغه دی چې چا کې څومره تقوا وي بس چې تقوا چا کې دا الله ته تانه ډېر ګران انسان دی الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي